نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې یو دعا ښودلې ده، وایي چې څوک دغه دعا سحر وایي نو تر ماښامه پورې چې دته څومره انعامات ملاویږي که نه د الله د طرف نه، نو ده د هغې ټولو شکریه ادا کړه. او چې ماښام یې ووایي تر سهاره پورې چې د الله څومره انعامات په ده باندې کېږي، نو ده د هغې ټولو شکریه ادا کړه. نو الفاظ دا دي: اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك. وی یا الله، وی تا چې مال کم نعمتونه را کړي دي او په ټول مخلوق کې د چا لم چې څه انعام ورکړی دی نو ستا د طرف نه دی، هغه ته ورکړې. که مال دې څه انعام را کړی دی او په ټول مخلوق کې چې چا لم ته څه نعمت ورکړې نو ستا د طرف ته ورکړې. وحدک لا شریک لک، او ته یک کی آواز یک کی یو، ستا سره بل څوک شریک نشته. دا انعامات چې ورکوي دا بنده باندې چې څه نعمتونه دي نو دا صرف ته ورکوي، که بل څوک شریک نشته دی. فلک الشکر ولک الحمد، نو شکر هم ستا دپاره دی او ټول حمد او تعریفونو لایق او قابل هم یا الله ته، د شکر قابل هم یا الله ته، ستا شکر دی الله، دا ستا نعمتونه دي او د حمد او ثنا قابل هم یا الله ته. نو چې دا څوک ووایي نو دی د الله شکرګزارو بندګانو کې ولیکل شي. الله په دې ډېر خوشحاله شي چې ده زما د ټولو نعمتونو شکریه ادا کړو.